یو ملګري دا سوال کړی دی چې کم ملګري په تبلیغ کې لاړ شي نو د جماعت سره د هغوی تعلق او کله په جماعت کې د هغوی شپه وي، ځکه په عامو جماعتونو کې خو کمرې ممرې نه وي، په جماعت کې شپه او د شپې هغه باندې غسل فرض شي، دا جنوب شي، نو په جماعت کې د جنابت سره خوب کول څنګه دي او دا به څه کوي؟ یا بعضې طالبان په جماعتونو کې اوسېږي او هغوی د شپې کله دا مسله راشي. د دې مسلې وضاحت دا دی چې کله تبلیغ والا دي یا طالبان دي په جماعت کې اوسېږي او په جماعت کې په ده باندې غسل فرض شو، فوراً دله راوتل پکار دي، فوراً راوتل پکار دي او بهر به راوځي او غسل به وکړي. پاتې شو دا خبره چې د جماعت نه بهر کله راوځي نو په دې لاره چې راتېرېږي نو دا خو نجس دی، نو دا اجازت شریعت کې ملاو شوی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل. جنابت کې په جماعت کې مګر ځئ هو که بالپر د جماعت په لاره تېرېدی او ضرورت دی نو په هلیکاپټر کې خو سړی نشي راتللی، په هوا خو نشي رالوتلی، لهذا په دې لاره باندې تاسو تلی شئ، دا جایز دي. نو د جماعت نه سړی راوځي یا دا ده چې د جماعت نه بار دی او جنابت کې دی او دا چې اوس غسل کوي د جماعت د دې باتروم یا د اوبو د ټینکۍ دا بټن چې دا په جماعت کې دننه د هلته تلل غواړي نو اوس به څه کوي؟ جماعت ته به جنابت کې داخلېږي یا به د جماعت نه به جنابت کې راوځي یا به دننه ځي. اوس به دا سړی څه کوي؟ نو جواب دا دی چې دا اجازت دی او دا ضرورت دی. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ناجایز څیزونه جایز کوي، لہذا دننه به لاړ شي. البته فقهاو لیکلي دي لکه دا فتاوا تاتارخانیه لیکلي دي، قاضي خان لیکلي دي چې د ده لپاره مستحبه دا ده یستحب له لفظ دی ان یتیممه، چې دا تیمم وهي، که دننه ځي تیمم دی وهي یا راوځي تیمم دی وهي، نو تیمم وهلو کې ورته ثواب ملاویږي، نور که ونه وهي نو د جماعت نه بالکل بار راوتی شي. حدیث کې راغلی دی چې صرف 2 کسانو له په جماعت کې سره د جنابت نه پاتې کېدل جایز دي. مسند امام احمد بن حنبل کنز العمال کې د حدیث دی. ابو سعید خدری فرمایي چې نبی علیہ السلام علي ته ویل یا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، اے علي زما استانه بغیر د چا د پاره نه دی جایز چې په جنابت کې وګرځي په جماعت کې زما استانه بغیر. لہذا حضرت علي چون کې پاک دی، قرآن کریم کې د اهل بیت او طهارت راغلی دی او نبی علیہ السلام خدای پاکو په دې وجه باندې د دې دوانو دپاره په جماعت کې پاتې کېدل جایز دي او نور نشي تللی.